بسم الله الرحمن الرحیم. زلمو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. د سلام نه پس د نوې شخړې سره بیا یو واره مخاطب یم. نن شخړم په هغه شخړیانو باندې دا په هغه شخړیانو باندې د چې کوم شخړیانو به دغه ډوزه پلس پوته ټایګر به ځان ته ویل. هغه ټایګر اوس څه شو؟ هغه ټایګر څه شو چې اسرائیل لا پاسېدل او د په حمایت کې چې کوم دی پاسېدل او ویل چې دا زمونږ سکه پر کټې دی، دا زمونږ نه سکه فایده دی. Remains deeply concerned about the overall human rights situation in Pakistan, where enforced disappearances, torture, crackdowns on peaceful protests, and violence against religious minorities and other marginalized groups remain prevalent. In this regard, Israel is disappointed that all its recommendations were made during the Pakistan's fourth review were noted. Israel believes that it is essential that Pakistan heed our recommendations to take all appropriate steps to prevent arbitrary arrest, torture, and other ill treatment, and bring perpetrators of such acts to justice and end the widespread use of death penalty, especially against children and persons with disabilities. Israel also urges Pakistan to decriminalize same-sex activities in accordance with international human rights standards and to adopt comprehensive anti-discrimination legislation that addresses discrimination, including based on sexual orientation and gender identity. Israel is also concerned that in January 2023, Pakistan's National Assembly passed a vote to tighten its blasphemy laws, which are often used to target and persecute religious and other minority groups. I thank you. نن هغه ټایګر څه شو؟ هغه کوکخولي څه شو؟ هغه غټخولي څه شو؟ هغه کوکمخي څه شو؟ هغه ډولکی مار ډله، هغه باجمار ډله، طلاقیان څه شو چې هغه دومره سڼې به پریښې وې، د چا خولې کږې وې، د چا مخونه کاږه وو چې هغوی به راپاڅېدل په امام سیاست به تنقید کو. د دې نه مخکې او 2-3 ورځې مخکې یو کوکخولي ما سره ناست و. اوس څه شولې چې اسرائیل چې کوم دی نو راپاڅېدل په 47 نه دېخوا په 60-70 سال کې داسې چرته هم نه و شوی چې د قرآن او د حدیث دشمن او نبی علیه السلام چې کومه خبره کړې وه نو هغه به هم دروغ شي چې نبی علیه السلام ویلي چې دا د یهودو د نصوارا او د اسرائیل چې کوم دي دا چرته هم د مسلمان دوست نشي جوړېدی، چرته هم د مسلمان خیرخوا نشي جوړېدی. نن څه شوی د پخې ډمې زامنو راپاڅئ که نه، اوس د دې خلاف اواز پورته کوي که نه چې مولانا صاحب به کله بار ووتو، کله به بار لاړو نو تایلند ته لاړو، سویزرلینډ ته لاړو، دا چی شي ته لاړو. هغه کوکخولي څه شو؟ هغه صابري څه شو؟ هغه ډولکي مار څه شو؟ هغه بغرۍ سوړی څه شو؟ هغه کوکونی څه شو؟ هغه دا د کټي د کونې عمره خوله چې وه هغه څه شو؟ نه راپاسه اوس که نه، اوس وکړه که نه په دغه پلار دی، اوس خبرې وکړه د دې خلاف اواز پورته کړه که نه. دا یې ولم درکړه اوس بربنډه امامي سیاست، دا یې ولم درکړه که نه د جمعیت دا سوشل ورکران. او بلاله یاد ساته پرتوک به بدیزې وتړی او د دوی دغه کوکخولي ته به دا خوټه اندسې دسې کې دغه ډولکي مار ډله ته دغه کوکخولې نه دی او مړه خدای دې خیر وکړي. چېرته لارې د ژوندې وي خدای به دې په چېرته مړه چېرته په یو پروګرام یو پنډال کې مخې له راولي، بیا به خبرې کوو. د شیشې خبرې نه دي، دا خو دې ځینې خواسې بس هغه ډوزو پوتو کې راځي. دا ویډیو د سره شیر لایک بیل مه هېروئ. دقه د اسرائیلو دې پیدا ته ور ورسوئ چې نن غلي دي، نن په خولو باندې دړی او من ګټې ایښي دي، دا کمر یې په خولو ایښي دي، اوس باس نه کوي ځکه چې دغه د مور میړه چې کوم دی د هغه په حمایت کې راپاڅېدو. او هغه کنجر ته وګوره، د هغوی پرکټي ته وګوره، هغه د ګڼې پیداوار ته وګوره چې هغې له شکریه هم ادا کړله. دغه ډوزه پلس پوته ده، د امپورټډ خان څه دی ابسولوټلي غرت چې کوم دی. نو زه دغه کوکخولي ته وایم او دغه د کټي د کونې په شان خوله چې یې نیولې وه چې دا ټیکری کېدې که نه، نو دا څه دي اوس که نه دا یې ولم درکه اوس دا اسرائیل به درکوي انشاءالله درځي او بربنډ به یې درکه درځي. دا یاد ساته ښه. دا ویډیو سره شیر لایک بیل مه هېروئ او دغه کوکخولي ته او دغه کوکمخي ته ضرور ور ورسوئ، دغه سوپرمخي ته ضرور ور ورسوئ. سلام علیکم.